عزیزانو د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد دی فرمایي چې کله امام جمعات ورکی او لمنځ وسی نو امام دی بیا ورستا پر داغه ځای باندې یا سنت را واخلا یا نفل را واخلا اغه نکي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي حتی يتحول لخپل ځای دی جداسي لخپل ځای دی لیرسي نو پدې کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو ډېر زبردست زما استاد لپاره سبق چې دی هغه پرې شي دی خبره دا ده چې دا کله امام جمعات ورکی امام په میراب کې بیا چې کله سنت کوي یو خو سحار دی بل ماجګر دی نه سنت ست نه نفل ست د دې څخه علاوه د ماپشن منځ را واخله د ماشان منځ را واخله د ماخستن منځ را واخله د الله رسول فرمای چې کله امام جمعت وکي پر داغه ځای دی بیا خپل سنت او نفل نه کوي ولې به نه کوي هغه وجه دا ده چې په دې کې علما فرمایي کچيري امام او د شاته ولاړ مقتدیان دا بیرته پر هغه ځایو ودرېږي لکه څنګه چې جمعات سوي دی نو اوس کې نو ولده سړی رالی داغه خدا خیال دی چې یار دا د جمعات ولاړ دی هغه به دوکسي نو به هغه هم پر مانځه ودرېږي نو به ولاړ تر څو دی په دې خبره خبرېږي چې دا خو جمعات سوي دی خلک چې دی هغه پر نفلو یا پر سنت ولاړ دی په مانځه کې ځای بدلول د الله رسول فرمای امام د پاره خو لازمی خبره ده هغه وجه ده چې امام پر هغه خپل ځای ودرېږي شاته دوه درې کسان نور پر خپل نفل او سنت ودرېدل اوس کنه ولده سړی رالی هغه و یار دا و جمعات ولاړ دی نو په دې وجه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام و ما ته ډېر زبردست نصیحت وکي ما ته لار را وشو ولا چې پر هغه ځای باندې درېږم کنه ولده سړی رالی هغه به پوسی چې او جمعات چې دی هغه سوي دی دا یو خبره ده اوس دا خبره د امام د پاره هم ده د مقتدیانو د پاره هم ده د امام د پاره خو په دې ضروری ده چې بیا څوک پر باندې دوکه نسی د مقتدیانو د پاره په دې ضروری ده چې د خلکو دا خیال رانسی چې دا په امام پسې ولاړ دی نو یو سړی مختسی بل شاته سی یو سنت الته وکي بل سنت الته وکي په دې کې دوه سبق د الله رسول موتا ترا کړی دی یو سبق دا دی چې نا ولد رالی هغه به بیان دوکه کیږي او دویم سبق دا دی علما فرمایي چې څومره ډیر ځایونه تل منځ کوي دا غم ځکه به د قیامت پر ورځ پر تا باندې گواہی چې دا غدر کوي چې څومره سړی لمنځونه زیات کوي پر مځکو باندې نو د مځکې د هر ځای به دا ناره کول کیږي چې الله زه ګواهي ورکوم دا هغه سړی دی چې زما پر وژو یې ته یادولې دا هغه سړی دی چې زما پر وژو باندې بې تا ته سجده چې دا هغه کوله پرون سبق کې تیر سو ګوره موږ وویل پیغمبر علیه السلام فرمایي وای دا ته چې لمونځ کوي بل مانځه کې چې تا چیرې سر ولګوي په سجده کې د لاسونه خاص د سره کښېږده دا د دوو لاسو په مابینځ کې سر چې دی هغه راسي نو په دې کې دا خبره د الله رسول فرمایي لکه ستا سر چې سجده کوي دا هغه رقم دا ستا لاسونه هم سجده کوي لیکن د زنانې دپاره بله خبره ده زنانه به راټوله سي چې څومره ټولېدلی سي خاص کر د امام صاحب رحمه الله په نیز په دې کې د ښځې دپاره پرده هم ده په دې کې د ښځې دپاره عزت هم دی که نه تاسو اندازه ولګوئ چې یوه زنانه د نارینهو رقم رکوع کوي یا د نارینهو رقم سجده کوي یا د نارینهو رقم دا ولاړه یا د نارینهو رقم دا پر اتحیات ناستې دا ښه خوند کوي د ښځې دپاره یقیني خبره ده چې څومره لوی چادر څومره لوی پړونی څومره ځان را پیچلی دی څومره د خپل ځان پټ کړی دی اوس به سړی وایي چې اشونه که په خپله کمره کې ولاړه و نارینه څوک نه ولو نه الله رب العزت د دې دپاره پرده راستولې ده پرده که نارینه و که نه و اصل چې موږ په کورو کې ګرځو موږ قمیصان اغوستي که نه نو قمیص موږ اغوستی ولې مې اغوستی په کور کې خو څوک نسته خدای په دې اغوستی چې دا پرده ده لکه چې څنګه د جهان پرده کول ضروری دی دغسې ملائکې را واخله شیطانان را واخله د الله حکم او د الله دربار را واخله ابوبکر صدیق عجبه ناوله خبره کړې هغه ای خلکو تاسو د الله وشرمېږئ
وای زه چې کله مطلب ساراګشت ته ولاړ سم زه له ډېره شرمه له ډېرې حیا زه د خپل چهره پټه کړم، زه د الله څخه شرمېږم. نو لہذا تاسو له الله وشرمېږئ، لہذا تاسو له الله وشرمېږئ. نو په دې ځای کې خبره داسې راله چې دلته کله ما او تا لمونځ وکئ، ما جومات ورکئ، ته شاته راپسې ولاړ وې چې زه اوس بقایه سنت و نفل کوم، پر دغه ځای به نه درېږم. ته سنت و نفل کوې، پر دغه ځای مه درېږه. هغه راغلی سړی هغه به دوکه کېږي نه. او دلته چې دا کوم ما او تا ځایونه بدلوو، دا مځکې به د قیامت په ورځ ما او ستا دپاره ګواهي ورکړي د الله په دربار کې چې الله دا سړی چې دی هغه دینداره دی، دا نمازي دی. اوس دا خبره یوازې د امام دپاره نه ده، یوازې د مقتدیانو دپاره نه ده، حتی په کور کې د زنانې دپاره هم ده. چې تا پر کوم ځای مسله وره کړې وه، نو تاسو فرض وکړلو، د فرض څخه ما بعد سنت کوې، لږ خشه مخته سه یا را شاته سه، یا یو طرف ته سه یا بل طرف ته سه. که اوس یو زنانه وایي چې زه سپین سرې یم، زه مطلب مسله مخته و شاته کولی نسم، پر دغه مسله باندې په خپله لږ مخته سه لږ شاته سه. یو خو به د پیغمبر علیه صلات وسلام د خبرې مطابق خبره راسي چې تاسو ځای بدلوئ، بل به دغه مځکه چې دغه زما او ستا دپاره ګواه جوړه سي د الله په دربار کې چې الله ډېر ښه سړی و، ډېر دینداره سړی و، او دا هغه سړی دی چې زما پر وږو به و تا ته سر په سجده ولو. دا خبره ختمه شوه.